اس تم ہندوستان کی جګړه ده خلک وی علماء اوسه چل کړي دي هندوستان کی جګړه ده هندو او د مسلمان د دې جګړه ده په یو ځمکه باندې هندو وای د ځمکه زما ده مسلمان وای زما ده جج انګريز دی دواړه چل تلاړل یوم دلایل پیش کړي بلم دلایل پیش کړي سلسله روانه ده اخر کې هغه هندو اعلان وکړو وې زه د دھرم د پاره دا اعلان کوم کدا ځمکه ماته ملاو شو زب په منظر جوړوم مسلمانم دھرم د پاره اعلان وکړو هغه وای ک ځمکه ماته ملاو شو زب په جمعات جوړوم دواړو طرفونه مذهب را اوچت شو هرچا سره توری دی هرچا سره ډنډی دی هرچا سره چړی دی را روان دی خو بل جوړ دی جج حیران دی څه چل بکوما که هندوانو لزمکه ورکوم مسلمانان ټوپکې راواخلي مسلمانان چړی راخلي مسلمانان تبرونه راخلي مسلمانان ډنډې راخلي فساد بخور شي ټول خار کې به فسادي پدې کې هندوانو مشر راو وختو ورته وی چې ترا ته وای څنګه رنگ له فیصله کوما کچره مسلمانانو له ورکوم زمکه تاسو غوبل جوړوي که تاسو له در کوم مسلمانان غوبل جوړي هغه هندو ورته سوي وای د مسلمانانو یو مولا دی یا مظفر حسین کانلویو یا مولانا رحیم بخشو مفتی رحیم بخشو یا بلو ورته وی دغه مفتی صاحب راو غواړه د قران او حدیث ویل دی د به دروغ چرم نه وای چې د چا باره کې فیصله وکړه مونږ ته منزوري هندوان خپل هندوانو ته وای تاسو د مسلمانانو د مولا نوم واغستو مسلمانان دې ځکه خپل ټوپونه وای زمونږ مولا ته فیصله والا شوا چې کله فیصله جج لراغلا مولانا رحیم بخش راو وختو مفتی رحیم بخش جج ته ولاړ دی جج تپوس کوي مولانا یہ بتاؤ زمین کس کی ہے مولانا ورتوی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں سچ بولوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا اعلان کی ورتوی جج صاحب اگر حقیقت کو دیکھا جائے پچھلی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ زمین مسلمانوں کی نہیں یہ ہندوؤں کی زمین ہے وی رشتیا دادی چې د ازمکه د هندوانو دا جج صاحب چې دا سوکتل سترګو کې وخ کراله انګريز جج دی هغه ورتوی ز لیکل کوم خو د تاریخ اوراق به جوړیږي د تاریخ اوراقو کې څه لیکل کوي ورتوی میں فیصلہ لکھنے لگا ہوں آج کے بعد یہ زمین ہندوؤں کی ہے میں نے مولانا کے قول پہ عمل کر کے بتا دیا کہ زمین ہندوؤں کی ہے پر میں اپنی کتاب میں لکھنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمان تو ہار گیا پر اسلام جیت گیا نن مسلمان کو مقدمہ وبایللا لیکن اسلام وګټلا هندوان را پاسې دل وې کې اسلام دومره رښتونه مذهبي چې هغه جګړه غټي نو بیا مونږ اعلان کوو چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ ټول کلمه ویلا او نن بعد مونږ او د مسلمانان با په شریکه په دې ځمکه باندې جماعت جوړو